بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر ملګری تپوس کوي دا د شعبان مبارکه میاشت ده. د شب برات په باره کې تپوس کوي چې شب برات څه دي، د دې څه عبادت دی او د دې څه فضیلت دی، او آیا احادیثو کې د دې ذکر شته یا نشته. شب برات باره کې درې قسمه رای خلک لري. دو رای صحیح نه دي، یو رای معتدل رای ده، درمیانه رای ده. بعض کسان خدا چې دي چې بالکل د شب برات ته بدعات وي، یو رسم ورته وي، او د دې عبادت باره کې چې څومره احادیث دي هغه منګړت او موضوع ګڼي. او دویم قسم هغه خلک دي چې بالکل د شب برات او د شعبان د میاشت عبادت د فرایضو په شان ګڼي یا د فرایضو نه مولا لویه مرتبه ورکوي. دا دواړه رای غیر معتدل او غیر مناسب رای دي. درېمه رای دا ده چې شب برات شعبان په احادیثو کې ذکر راغلی دی، خدا یو مستحب خبره ده، نه ورته ناروا ویل پکار دي، نه ورته فرایض ویل پکار دي. مستحب خبره ده او د مستحب درجه کې لرل پکار دي. شب برات مطلب څه دی؟ د برات معنا ده بری کېدل. نو په دې شپه باندې یا په دې ورځ باندې الله رب العزت بعضې کسان د جنت نه بری کوي، نو دې وجې نه دې ته شب برات ویلی کېږي. خو دا عام د روایتو کې چې کوم فضایل بیان شوي هغې ته کتل شوي دا نوم کې اغوستلی شوی. په دې شپه باندې یا په دې ورځ باندې الله رب العزت فرشتو ته د انسانانو ارواح حواله کوي، د هغې تقدیرونه حواله کوي چې کوم کسان به په دې کال کې مري، کم به پیدا کیږي، هغوی له به کوم رزق ورکولی کیږي، هغه دوی ته حواله کیږي. د شب قدر باره کې او د لیلة القدر باره کې هم دا راځي او دې شپه باره کې هم دا راځي. نو دا دواړه خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي. یو کې تفصیلي حواله کیږي، بلکې اجمالي حواله کیږي. یو کې د پوره عمر حواله کیږي، په دې بله شپه کې د یو کال لپاره حواله کیږي. یو کې دنیاوي اعتبار سره حواله کیږي، بلکې د آخرت اعتبار سره حواله کیږي. نو دواړه خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي. بهرحال دا یو اهم شپه ده او دا ورځې اهم ورځې دي. بخاري شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې راځي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د رمضان نه بعد په شعبان کې ډېرې روژې نیولې. او کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. وی په دې میاشت کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام پرله پسې کله داسې روژې شروع کړي، وی موږ ویل چې پوره میاشت به روژې نیسي، نه به یې پرېږدي، او کله به یې پرله پسې پرېغوستې، وی موږ به دا سوچ کوو چې اوس به نورې نه نیسي. نو ډېر عبادت به نبی علیه الصلاۃ والسلام دې میاشت کې کوو. بلکې د ترمذي شریف روایت کې راځي چې بل کان یصوم کله، پوره میاشت روژې به نبي اسلام نیولي، خو د پوره نه مراد اکثر میاشت ده. نو بهرحال ډېرې روژې به نبي علیه الصلاۃ والسلام د رمضان نه بعد په دې میاشت کې نیولې. یو روایت کې راځي نبي علیه السلام نه تپوس وشو ای الصوم افضل بعد رمضان، د رمضان میاشت نه بعد افضل روژې کومې دي یا رسول الله؟ نبی علیه السلام ویل فقال شعبان لتعظیم رمضان، د شعبان میاشت روژې ډېر فضیلت لري. اصل کې الله رب العزت غواړي چې دا بنده په هره میاشت کې عبادت کوي. نو د دې نه مخکې میاشت رجب تېره شوه، خلکو عبادت وکړو، زکاتونه، روژې او نیک اعمال یې وکړو. بیا په منځ کې چې کوم دی شعبان راشي ورپسې بیا عبادت کوي. نو الله رب العزت په دې میاشت کې هم عبادت له اجر ورکو چې پرله پسې باندې یو انسان عبادت ګزاري کې تېرې کړي. دانګې اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما نبي علیه السلام ته یو ځل عرض وکړو، قلت یا رسول الله لم ارک تصوم شهره من الشهور ما تصوم من شعبان. یا رسول الله تاسو د شعبان په شان په بله میاشت کې ډېر روژې نه نیسئ. نبي اسلام قال ذلك شهر
یغفل الناس عنهم بین رجب و شعبان و رمضان وهو شهر. وی نبی اسلام ویل دا خو یو میاشت ده، ډېر خلک د دې نه غافل دي. د رمضان او د رجب په منځ کې دا یو میاشت ده، ډېر خلک د دې نه غافله دي. ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین، په دې کې د انسانانو عملونه الله رب العزت ته پیش کیږي. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، ځکه ډېر روژې نیسم، زما دا خوښه ده چې زما عمل الله ته د روژې والا عمل لاړ شي. روژه ډېر بهترین عمل دی، د ټولو عملونو اجر او ثواب معلوم دی. او روژې الله رب العزت وایي زما او زما د بنده په منځ کې یو خپل تعلق دی او د دې اجر به زه خپله ورکوم. نو بهرحال عزتمندو دغه رنګې روایتو کې راځي ان الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب. بنو کلب یو قبیله وه او د هغې چیلۍ ګډې ورسره وې. نبي علیه الصلاة والسلام وایي په دې شپه باندې الله د بنو کلب چې کوم څاروي دي د هغې په بدن چې څومره ویښته دي د هغې نه زیات خلکو مغفرت کوي. نو دا یو اهم شپه ده عزتمندو، نو د دې اهتمام کول پکار دي. زموږ ملک کې اعتبار سره دا شپه کله راځي؟ نو د یو تاریخ مطابق د چهارشنبې شپه راځي، د بل تاریخ مطابق د زیارت شپه راځي. بهرحال دې کې اهتمام کول پکار دي. بل دا شپې ورځې چې کوم دی د ایام بیز هم دي. ایام بیز د روڼو شپو ته ویلی کېږي، رڼا چې پکې ډېر وي او چمکدارې شپې. دا د اسلامي میاشتې 14، 15، 14، یا 14، 15، 16 چې دا میاشت پکې پوره رڼا کوي. موږ د 14مې سپوږمۍ شپې چې ورته وایو، په دې شپه کې به په دې ورځو کې به نبي علیه السلام روژې نیولې، بلکې څه زمانه کې دا روژې فرض وي. نو اوس دا شعبان هم د دې میاشت په منځ کې راځي، نو هم انسان ته د ایام بیز د روژو ثواب میلاویږي، هم د شعبان ثواب میلاویږي. نو لہذا دې کې اهتمام کول پکار دي. خدا یاد لري عزتمندو، دا شپه دا ورځ ډېره قیمتي ده، ډېره بزرګه ده، خو د بعضې کسانو په دې شپه باندې مغفرت نه کېږي. بعضو روایتو کې راځي الله رب العزت مغفرت کوي د ډېرو خلکو، د بېشماره خلکو، خو الا رجلا مشرکا، او بل روایت راځي او کافر او مشرک په دې کې مغفرت نه کېږي. او بل روایت کې راځي او فی قلبه شحنا، د چا په زړه کې چې کینه وي هغه الله رب العزت په دې شپه نه بخي. بل روایت راځي الا العاق، د مور او پلار نافرمانه د دې مغفرت نه کېږي. څلورم وقاتل نفس، چې کوم د نفس قاتل وي، قاتل ناحق قتل کوي، د الله مغفرت نه کوي. او بل روایت کې راځي اهل العقد، چې کوم انسان کینور انسان وي، کینه کوي، د مغفرت نه کېږي په دې شپه باندې. او مصارمن، بل روایت کې راځي چې کوم انسان خپل ولی ماتی، قطع رحمی کوي، د داسې انسان او قاطع رحم رشته داری چې نه پالي، رشته داری کټ کوي، د مغفرت نه کېږي. او یو روایت کې راځي الا زانیة بفرجها، او د زانیه ښځې مغفرت نه کېږي. نو دا اووه کسان داسې دي چې د دې مغفرت په دې شپه نه کېږي. په دې شپه باندې څه کارونه کول پکار دي؟ عزتمندو کم از کم دومره خو انسان وکړي د ماسخوتن او د سحر مونځ په جمع سره وکړي، ځکه روایتو کې راځي چې څوک داسې وکړي ټوله شپه په عبادت کې راځي. دویم د شپې توبه او استغفار وکړي، معافي وغواړي چا سره زیاتې کړي، او دغرنګې کم از کم په دې شپو کې خو د ګناهونو نه اجتناب وکړي. ګوره وبهي مرض هم راغلی دی، دا مبارکې شپې دي، اوس دا روانې دي، په دې کې عبادت وکړو او کوشش وکړو دا 3 ورځې مسلسل روژه ونیسو، منګل، بد، جمعرات. دا د ایام بیز روژو کې مرضي. او دغرنګې د صحت، د عافیت او د نورو خلکو دپاره، ټول کائنات دپاره د مغفرت دعاګانې وکړو، د مړو دپاره، د ژوندو دپاره. بل څه عبادت پکې وکړو؟ نفلونه، درود شریف، صلات تسبیح، توبه، استغفار، دعاګانې، مختلف عبادت، د هر عبادت نه خوندوالو.
درېمه اهم مسله کوم کارونه منکرات دي چې په دې شپو کې او په دې ورځو کې د هغې نه ځان ساتل پکار دي. عام ورځو کې هم ځان ساتل پکار دي، د دې سره لازم نه دي، خو بالخصوص په دې شپو ورځو کې د عبادت شپې دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. بدعات، رسومات، اجتماعي راغونډې د عبادتونو دپاره بعض ځایونو کې خلک کوي. نو که هسې یو جومات ته څه کسان راجمع شو بلا اراده خیر دی، خو داسې باقاعده ډنډوره کول، اعلانونه کول، راجمع شي د شپې به دا کوو، نو داسې نه دي کول پکار او دا لازم ګڼل نه دي پکار. دغه په سپیکرونو باندې ټوله شپه نعتونه ویل او خلک تنګول، دا نه دي کول پکار. دغه نه خاص منځونه خلکو مقرر کړي دي، دې طریقو سره به منځونه کوي نه، بس عام نفل منځونه کوي. امت ته اساني ده چې څه طریقې سره نفل منځ کې تا ته توسع ده چې څنګه طریقې سره کې کوه، څومره صورتونه پکې وایه، څه طریقې سره وایه وایه، خو لازم کې به نه چې دا خاص د دې شپې عبادت دی. خاص طعامونه بعض خلک پخوي، دا په دې شعبان کې او په دې کې کول پکار دي نه، دا څیزونه نشته. بعضې کسان دا وایي چې ارواح کورونو ته راځي او هغه ګوري چې زموږ دپاره څه پخلی کړی دی که نه، او بعض خلک وایي ګوري چې عیسی علیه ثواب یې نه کړی، وایي بددعا کوي دغه کور والا ته. دا ټول خود ساخته خبرې د ځان نه جوړې شوي خبرې دي. عبادت کوئ خو په رسمونو او په بدعتونو باندې خپل عبادتونه مه خرابوئ. او بعضې کسان په دې میاشت کې خلکو له دعاګانو لذي چې تاسو مړی شوی، دا کار نه دی کول پکار. بعضې قبرستان ته کم دی په جمکټو کې ځي او هجوم کې ځي او لازم یې ګڼي، دا کارونه نه دي کول پکار. که هسې یو انسان قبرستان ته لاړ شي په دې ورځ باندې خیر دی، خو دا باقاعده سنت واجب ګڼل دا صحیح نه دي. دغه نه بعضې ځایونو کې چراغا کوي، پټاخي خلک خلاصوي، دا ټول ناروا کارونه دي. د عبادت نه تماشه نه دي جوړول پکار. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو ته د دې ورځو کې د عبادت کولو، د روژې نیولو توفیق راکړي. او بیا د 15 نه بعد علما کرام وایي چې عوامو له روژې نه دي نیول پکار، ځکه د روژې د رمضان تیاری کول پکار دي. خو که بهرحال د چا معمول وي او عام طریقې وي په دغه ورځو کې نیسي نو بیا هم نیولی شي، خو رمضان ته نږدې 1-2 ورځې چې پاتې شي نه دي نیول پکار، چې انسان قوي شي او چاق و چوپن شي او بیا د رمضان عبادتونه ښه طریقې سره وشي. نبی اسلام په دې میاشت کې دعا کول، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، خدای پاک دې میاشتو کې را د برکت واچي، وبارک لنا فی رمضان یا وبلغنا الی رمضان، خدای پاک موږ رمضان ته ورسې او هغې کې موږ له برکت واچي. نو بهرحال عزتمندو داسې دعا هم کول پکار دي، خدای پاک د دې میاشتې برکات هم راته نصیب کړي او د رمضان هم نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.